یو کس حضرت ابراهیم بن ادهم رحمه الله سمرال حضرت زه د ګناونو عادت مې دې ګنام نشم پرېښودی او د عذاب نه هم یېرېږم د الله د عذاب نه هم یېرېږم او ګنام نشم پرېښودی داسې طریقه راته وښایي چې زه ګنام کوم او د عذاب نه هم بچ شم زه داسې طریقه راته چې ګناه کوم ځکه ګناه نه منې کېدی نه شي خو د الله د عذاب نه هم یېرېږم داسې طریقه راته وښایي چې ګناه کوم او د عذاب نه هم بچ شم د الله تعالی اولیا چې دی نو هغې لویه سینه الله والا لوی حلم ورکړی او په مینې محبت سره بندګان پوهېږي هغه ورته وایي چې صحیح ده دې نه طریقه ده پاتې هغه ډېر زیات شوق کې شته سور کې شته حج وکړه زر زر راته وکړه دا خو راته زه وکړه دې لپاره راغلی چې ګناه کوم او عذاب نه بچ شم اور سره وایي وایي داسې چل لومبی تجویز خو دا دی چې ګناه کې که نه نو بس داسې د الله نه پټه کوه چې الله دې اړخونه ویني د الله نه بې څنګه د الله نه پټ نه شم چې الله نه پټي الله ته پته نه نو بس ګناه کوم او د عذاب او داسې ونه شي کېدای الله نه به کوم ځای پټوي عظمت آسمانونو هزار څه د الله ته وایي ښه وایي بل تجویز واوره وایي که الله تعالی رزق خوړل پرېږده بس ورته وایي چې بس ما ستا رزق نه دی خوړلی او ستا خبره مې نه منله ستا رزق مې نه دی خوړلی ځکه مې ستا خبره هم نه ده منلې وایي داسې خو هم نه شي کېدی وایي چې رزق نه خورم وایي ژوندی به څنګه پاتې کېږي دا خو هم ناممکن وایي ښه درېیم تجویز دا دی وایي چې کله د مرګ فرشته راشي که نه دا نه روح قبض کوي ورته یې لږ صبر چې زه توبه وباسم نو بس وایي ګناهونه کوه بس چې توبه دې وباسله رښتینې توبه د مرګ نه مخکې نه نو بس هر څه د تمام شو نو وایي چې بس د مرګ فرشته راشي نو ورته وایي لږ صبر زه توبه وباسم بیا به ما دلته وباسم نو وایي زما مجال څه دی وایي زه یم څه شی چې هغې دغه ټایم کې وایي اذا جاء اجلهم لا یستغفرون ساعة ولا یستقدمون اذا جاء اجلهم فلا یستغفرون ساعة ولا یستقدمون کله چې هغه نیټه راشي نو یو ساعت نه مخکې کېږي نه رستو کېږي دا په د چا وس مطابق نه دي چې د مرګ فرشته ودرېږي چې ورېږه صبر وکړه دا هم د انسان د وس نه بهر وایي ښه بل تجویز واوره چې کله قبر ته دې کوز کې که نه او منکر نکیر راځي سوال جواب لپاره که سوال جواب کوو چې فیل شو نو بس درس درود بیا شروع کېږي که نه نو ورته وایي چې اندر آنا منه وځئ دلته قبر ته به نه راځئ امتحان نه وکړو نو زما څه حیثیت دی چې د فرشتې د قبر نه بهر شم زما څه حیثیت دی چې د فرشتې د قبر نه بهر شم داسې هم نه شم کولی وایي ښه وایي زه ښه بل تجویز واوره وایي چې قیامت په ورځ تا سره حساب کتاب وشي ګناهونه به دې سوی نیکۍ به دې کمې چې الله تعالی فرشتو ته حکم وفرمایي چې رای کاږئ وغورځئ جهنم ته نو وایي ته خپې کلکې کاندې وپرېږئ ما به د چا پلار ځای نه ځم وایي ځای نه ځم نو بس بچ بشي وایي ښه زما د فرشتو وړاندې
او د الله باندې زما څه حیثیت دی چې زما ضد کوم او زما ضد کوم منلی شي او زما خپل کلکې کوم ما به فرشته ونه موزول شي زه یم څه شي فرشتو سره په قیامت حتی پای په ځنه نو بس اوس باندې خګر مشي و او بس یو گزار ولا پکار او بس هغه ورته فرمایي دا الله بنده چې ستا حیثیت دې څه نشته څه شی یې نه انو د دومره لوی رب نافرماني بیا ولې یا د حیثیت دې نشته څه شی نه نو د دومره عظیم رب نافرماني بیا ولې بس خبره بس د باندې ولګېده توبه وباسم خپل ټول ګناهونه او زه وعده کوم چې آینده دپاره به زه د الله نافرماني نه کوم او دا باقي زندګي به د الله په تابعدارۍ تېروم د انسان دپاره بس دغه یو لاره توبې چې د الله تعالی ګناهونو توبه وباسي او د الله رب العزت د حکمونو خلاف ورزي پرېږدي